رسول الله په یوه ورځ درې قضا کړي دي. څومره سزا به جهنم کې ورته میلاویږي؟ ملا صاحب جواب راکړي. روایاتو کې خو دا هم شته چې چا یو مونځ قضا که او بیا یې وم ګرځاو 2,80,000 کروڑه کاله به جهنم ته کې سوځي. شته روایت کې که نه؟ مولیانو شته که نه؟ چا یو مونځ قضا که 2,80,00,000 کاله به جهنم کې سوځي. رسول الله په یوه ورځ درې قضا کړي دي. څومره سزا به جهنم کې ورته میلاویږي؟ ملا صاحب جواب راکړه. رسول الله په یوه ورځ د غزوه خندق په ورځ درې منځونه قضا کړي دي. نه واده و، نه تهیر و، نه په جنگ کې لګیا و، صرف خندق یې کنسته، جنگم لا شروع نه و، او نه داسې وه چې اوبه نه وې، هر څه و. درې منځونه ماسپښین، مازدیګر، ماښام، او دا 4 واړه منځونه یې بیا ماسخوتن سره په یو ځای وکړه. قضا یې کړه که نه؟ ستا د دې روایت مطابق رسول الله ته به څومره جهنم میلاویږي؟ ملا صاحب دا ته راته ولیکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ووی ټوله شپه یې مزل وکړ، جهاد نه راغله، سخت ستړي وو. ورته ویې چې ته پیره کوه، سهار مانځله موږ راویښ کا. او ټول صحابه سره د رسول الله واده شول. نو چې کم سړی پیرې ته ودرولی و خو هغه هم ستړی و که آیس خو په هغه وخت کې ونه العیاذ بالله. دا خو اوس خلکو ایجاد کړل چې قرآن نه لرې شول نو عیسیان شول، قرآن نه لرې شول چرسیان شول، قرآن نه لرې شول د مور پلار احترام لاړه، قرآن نه لرې شول تش په منځونو مسلمان شه، قرآن نه لرې شه تش په روجې جنت غواړي، قرآن نه لرې شه تش په عمرې جنت غواړي. د عمرې پیسې د کلي غریبانو له ورکه، ورځ د قیامت ته زه ذمهوار یم چې د عمرې تپوس به درنه الله نه کوي. او که دې 1000 عمرې کړي وي خو چې په کلي کې دې څوک نه هره شپه تېروي چې ته جنت ته لاړ شې، زما دې په هغه ذات قسم وي چې قیامت په ورځ به م احتجاج کوم. ما ته الله په دې قرآن کې ویلي نشې تللی جنت ته چې قرآن نه لرې شوې یا عیسي شوې. نو رسول الله ورته ووي ته پیره وکړه. نو هغه یو څو منټه پیره وکړه، تکیه شه، هغه هم واده شه. سهار مانځه ټایم شه، مونځ قضا شه، نمر راوخته، آخري نمر ګرم شه. د نمر په ګرمۍ رسول الله او صحابه راویښ شول چې ویلیدو کم یارې چې په ودرولی و هغه د دوی نه مخکې ودو. ورته ویې چې هلکه مونځ قضا شه. نو دا د رسول الله او د صحابهو 4م مونځ دی. وایه په یو مونځ 2,80,00,000 کاله روایت کې راغلی دي. ته اوس وایې چې دا روایت د رسول الله دی؟ که دی نو رسول الله ته به څومره عذاب میلاویږي، صحابهو ته به څومره میلاویږي. په خو کار نه کېږي که نه. وقوما قرآن د منلو کتاب دی. وقوما کچرې دې دا قرآن راواغسته، والله زوی به درته داسې ولاړ وي لکه پولیس چې افسر ته ولاړ وي. انګور به دې قدر کوي، لور به دې احترام کوي، پلار به دې واده کې خیال ساتي، نیکه به بے احترامه نوي، پلار به بې عزته نوي، سپینګیري به خلق داسې ګڼي لکه چې لوی لوی شیخان، سپینګیري به خلق داسې ګڼي لکه خپل پلاران. یاد وساته په وړو به شفقت روان وي، د ښځو به احترام وي،
خزو لبد وگدو چرد ولیو ضرورت نوی کور نا گیر چا پیر با د کمرو لگولو ضرورت نوی اللہ تعالی فرمائی ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان مخی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے مسلمانا یو بل باندے بدگمانے مکاوے یو بل باندے بدگمانے یرا دا سڑے دیزے نراغی کنا دا چنگ ہے چنگ خیر ہو یرا دا خزم دا سے لاڑا ہو دا سڑے ہم لاڑ دا خپلی خزی غم کو پردو خزو پسے مگرزا پردو زمنو پسے مگرزا خپل سوی غم دیو کا ماو تا ٹول اور زبل پسی دا خزے چرتا لاڑا ولکه دا د پلنی خزه چرته زی سړی خپل کور غم وکړه کیدی شي چې ته غلبیلا کوزې ته وایي چې تا کې دوه سوري دي کیدی شي تا کې 200 وایي او یاد وساته حدیث خو تاسو نوم اورېدلی دی خو موږ حدیث او موږ تاسو نه قرآن منو نه حدیث منو حدیث مبارک کی راضی رسول اللہ